بسم الله الرحمن الرحیم. په مانځه کې د قیام متعلق څو خبرې بیانوم. د مانځه لپاره صفا کپړې اچول، صفا کپړې اغوستل دا پکار دي. مونږ تاسو کچیرته یو فنکشن ته ځو، یو جلسې ته ځو، یو پروګرام ته ځو، بیا هغې نه مخته مونږ په خرابو کپړو کې، خیرنو کپړو کې مونځ وکړو، بیا فنکشن لپاره مونږ نوې کپړې واغوندو او صفا کپړې واغوندو. دا ډیره نامناسبه خبره ده، بلکې پکار ده چې فنکشن نه مخکې مونږ مانځه لپاره هم داسې صفا کپړې واغوندو. او د مانځه لپاره نیت کول دا فرض دي. بیا په ژبه سره د الفاظ ویل دا ضروري نه دي، او که څوک په ژبه سره الفاظ وایي نو دا بالکل بیا د شریعت خلاف هم نه ده. کم از کم دومره نیت کول پکار دي چې زه د سحر 2 رکعاته فرض مونځ کوم، یا ماسپښین 4 رکعاته فرض مونځ کوم، یا مازدیګر 4 رکعاته فرض مونځ کوم، یا ماښام 3 رکعاته فرض مونځ کوم، یا ماسخوتن 4 رکعاته فرض مونځ کوم، یا داسې زه د تهجد لمونځ کوم، یا زه اشراق لمونځ کوم، اوابین لمونځ کوم، داسې د چاشت لمونځ کوم، نور نفلونه کوم. کم از کم دومره نیت کول دا ډیر ضروری دي. او که څوک په ژبه سره د الفاظ هم وایي، د لمانځه نیت هم وکړي، نو دا هم د شریعت خلاف نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کور ته تشریف راوړ، نو ازواج مطهرات کې یو بیبي ته وویل چې په کور کې د خوراک څه شته؟ نو هغې ورته وفرمایل چې په کور کې د خوراک څه نشته. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انی صائم یومی هذا، زه نن ورځ روزه نیسمه. دا الفاظ نبی علیه الصلاة والسلام په ژبه سره وویل، او زه د فلانکي وخت لمونځ کوم، فرض لمونځ کوم یا سنت لمونځ کوم. دا الفاظ موږ په دې الفاظو باندې د روژې په الفاظو باندې قیاس کوو. امام بخاري رحمت الله علیه په بخاري شریف کې دا باب راوړی ده چې د ورځې د روزې نیت کول، او الفاظ یې دا راوړي دي انی صائم یومی هذا. نو د روژې دپاره په ژبه سره نیت کول دا د صحیح بخاري نه ثابت دي، او په الفاظو سره د لمانځه نیت کوله دا مونږ په دې د روژې په الفاظو باندې قیاس کوو، او قیاس دا یو مستقله شرعي دلیل ده. نو مونږ بیا هم دا وایو چې په ژبه سره الفاظ ویل دا ضروري نه دي، بلکې صرف په زړه کې نیت کول چې کومه دي دا بیا هم کافي دي.